أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يتوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. دې حدیث شریف کې پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره، پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول بحث احوال د راوي د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوي دی ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ. اشعر قبیله ته منسوب دی، اشعری ورته ځکه وایي. اشعر یمن سره آباد وه. ابو موسی اسم کنیت دی، اسم محضی عبدالله دی، د پلار نوم قیس دی، عبدالله ابن قیس. دواړو نومونو سره مشهورو. مکه مکرمه ته راغی او بیا یې حبشې ته هجرت وکړو. بیا په اووم هجري فتح خیبر په موقع د حبشې د مهاجرینو سره مدینې منورې ته راغی. حبشې نه په کشتۍ کې راغلل، ځکه ورته اصحاب السفینه وایي. کله چې دوی مدینې منورې ته د حبشې نه راغله نو خیبر فتح شوی و د یهودیانو. په دې په ډله کې جعفر ابن ابي طالب هم رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې ته رانږدې که او په تندي باندې ښکل که او دا یې فرمایل چې ما ته پته نشته چې زه خیبر په فتح ډېر خوشحاله یم او که د جعفر په راتلو ډېر خوشحاله یم. ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ ته الله ښکلی دلکش آواز ورکړی و. د ده د خوش آوازۍ بیان په یو مرفوع حدیث کې هم شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لقد اوتی ابو موسی مزمارا من مزامیر آل داود. ابو موسی اشعری ته د داود علیه السلام د خوش آوازۍ نه صحیحه ورکړل شوې ده. حضرت ابو عثمان النهدی رحمه الله فرمای یو ځل مې د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ پسې مونځ وکړو. د ده په شان ښکلی اواز ما چېرته په دنیا کې د بل چا نه دی لیدلی. د حضرت عمر رضی الله عنہ به چې کله طبیعت خراب و نو ابو موسی اشعری رضی الله عنہ ته به یې خواست کو شوقنا الی ربنا یا ابا موسی. کله به یې ورته ویلې ذکرنا الی ربنا یا ابا موسی، مونږ ته زمونږ د رب تذکره وکړه او هغه طرف ته زمونږ شوق پیدا کړه. ځکه ښایسته تلاوت سړی وکړي نو د خدای طرف ته شوق پیدا کېږي که. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه به تلاوت شروع کړ. ابو موسی اشعری په صفین کې د علي رضی الله تعالی عنه د طرفه حکم مقرر شوی. د معاویه رضی الله تعالی عنه د علي رضی الله تعالی عنه په منځ کې چې اختلاف، حکمین مقرر. معاویه رضی الله تعالی عنہ عمرو ابن العاص مقرر کړی و او علي رضی الله تعالی عنہ ابو موسی الاشعری مقرر کړی و، ځکه دی مشر صحابي و. دواړه را جمع شو، وایي فیصله کوو چې دا اختلاف ختم شي. وایي څنګه؟ وایي داسې به وکړو ما ته ټول واک علي رضی الله تعالی عنہ را کړی، زه به ووایم چې علي رضی الله تعالی عنہ معزول شو او تا ته ټول واک معاویه در کړی دی، ته به ووایې چې معاویه معزول شو. یو دریم سړی به خلیفه کړو. وایي ډېره ښه ده. دریم به څوک؟ دریم به کوشش د دوی دا و چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه شي. او عبدالله ابن عمر چې دا خبر اورېدلې وه نو تښتېدلی و، علاقه یې پرېښې وه، خپلو شاګردانو سره لرې تللی و چې زه دا کار نه کوم.
زه خپل درس او تدریس د حدیثو او د دین کوم د حدیثو درس د تفسیر درس او شاګردان به ورسره د هغه مشغله عبادت او درس دواړه بار راووتل غوټه مجمع ده نو عمرو بن العاص رضی الله عنه ابو موسی اشعري ته وایي ته وړاندې شه اول بیان ته وکړه ځکه ته مشر یې ورته وایي ټیک شوه نو چې بیان یې وکړه خلکو ته تاسو ته پته ده چې علي رضی الله عنه زه مقرر کړی یم او وایي زه دا اعلان کوم چې زما د طرفه علي رضی الله عنه معزول شي ټولو خلکو ویلې ټیک شوه ډېره ښه ده عمرو بن العاص ته وایي ته پاسه هغه پاسېد او بیان یې وکړه او ویې فرمایل چې بس علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په منځ کې اختلاف دی او بعد دې پاسېد د چې څو چا حکم مقرر کړی و او واک یې ورکړی و د علي رضی الله عنه معزول کو نو په اسلام کې خو د خلیفه اهمیت او ضرورت ډېر زیات دی اسلام کې خو یوه لحظه هم داسې نه ده په کار چې هغې کې خلیفه او امیر نه نو بس معاویه رضی الله عنه امیر دی او دی به تاسو په دې خبره باندې پوه بعد دلته په دې لښکر کې شور او غوغا جوړه شو جنګ وشو او زرګونه خلک پکې مړه شو شهیدان شو دواړو طرفونه شهیدانو ځکه دا اجتهادي خطایي وه ها یو بل نه به یې تپوسونه کول مسلو تپوسونه به یو د بل دا اجتهادي خطا مجتهد چې حق ته ورسېږي 2 ثوابه دي ورته او چې حق ته ونه رسي خطا نو 1 ثواب دی نو علي رضی الله عنه مجتهد او حق ته رسېدلی و نو 2 اجره او حضرت معاویه رضی الله عنه مجتهد مختی و او علي رضی الله عنه مجتهد مصیب و ها شیعگان معاویه رضی الله عنه ته بدر دوی دا خنه کوي په پوښتنه کې علامه تفتزانی یو ځای کې غد خطای کړی دا مختصر کې تاسو ویل دي کوم او په مشرق قائد کې نو دا ډېر لوی شخصیت و ډېر حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه ډېر عظیم الشان شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یمن د یوې علاقې گورنر مقرر کړی و د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د بصرې گورنر و اصفهان او احواز د په لاس فتح شوي دي د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د کوفی گورنر و 50 هجری کې د 3 کالو په عمر مدینه منوره کې او یا 4 هجری کې مکه مکرمه کې او یا کوفه کې وفات شو د مرویاتو تعداد 380 دی د حدیثو په ذخیره کې 380 حدیث د دنه پاتې دي دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ وعن ابي موسى الاشعري رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه لهم اجر هغه درې چې 2 اجر دي ورته رجل یو هغه سړی دی من اهل الكتاب چې د کتاب د خاوندانو نه آمن بنبیه و آمن بمحمد یو ځل په خپل پیغمبر ایمان راوړی بیا چې د نبی علیہ السلام نه خبر شي نو په د ایمان راوړي نو 2 کار وکړو نو 2 اجر دویم والعبد المملوک هغه بنده چې چا په ملکیت کې غلام اذا ادى حق الله وحق موالی چې کله د الله حق او د خپل بادار حق پوره کوي نو 2 کار وکړو درم ورجل هغه سړی کانت عنده امتن د وینځي یتوها وتکی فادبها فاحسن تادیبها ادب ورکی خسته کی ادب ورکول داغي وعلمها پوها ورکی په احسن خسته کی تعلیمها تعلیم دای سمعت قحابی آزاد کی پتزوجها نکاح ور سره وکي فله اجران د 2 اجر شو یو دا چې اعتاق وکړو بل دا چې تزویج وکړو وعده ور سره وکړو نو 2 اجر دی ورته په پوسټ کې پینسته دریم بحث ما هو المقصود من الحديث
د حدیث شریف مقصود څه شری؟ الترغیب لاهل الكتاب بالایمان، او د په یو توهم کوي چې ناشی ده د کلام سابق نه. هغه مخکې کلام نه داسې توهم ناشی ده چې اهل کتاب زمونږ په نبی ایمان راوړي، نو په تیر پیغمبر چې ایمان راوړي هغه ایمان کې به ثواب نه یا حدر شه. دې حدیث کې دا جواب دی، حدر نه دی، نه هغې باندې ثواب مرتب دی. او مقصد دې رد دی په مرجیه. او تاسو وایئ چې اعمال بې پیدي دي، وګوره اعمال بې پیدي نه دي، دا اعمال څوک کي 2 اجره خدای ورکوي. څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره په دې ځای کې دی ورجل من اهل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد. په خپل نبی می ایمان راوړي او په نبی علیہ السلام می ایمان راوړي. او کتاب الایمان ترجمه الباب ته نو مناسبت واضح شي. پنځم باس حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. دا مهم بحث ښه، حل د الفاظ دې ته به متوجه کیږئ. د امتون اطلاق کله په حری هم کیږي، لیکن دلته د امین مراد مقابل د حری ده. قرینه ور باندې پاتقها او یتعوها ده. ها یتعوها نه وتی بالفعل نه ده مراد، بلکې وتی بالقوت مراد ده. صلاحیت د وتی وینځتوب مراد ده. فادبها ادب ستوي ما یلیق بالشخص من حسن الخصال و حسن الافعال. هغه کارونه چې د سړي سره لایق، حسن اخلاق، خویونه او ښه افعال. بعضو د ادب داسې تعریف کړي ملکتن تاسم من کانت هي فیه عما یشینه. دا یوه ملکه ده چې چا کې دا وي هغه ساتي د هغه څه نه چې په ده باندې عیب لګوي، د عیب د کارونو نه ساتي، دې ته ادب وایي. حسن دا دی ان یکون بلطف من غیر عنف، چې په نرمۍ سره خلکو ته ادب وروښیي، سختۍ سره نه. دی حسن دی. پې پوښتئ. فاحسن تعلیمها. حسن تعلیم څه دی؟ چې الاهم فالاهم ورته وښیي. اول ورته فرایض وښیي، بیا واجبات، بیا سنن، بیا مستحبات. اوس په تاسو به اعتراض وارد شي چې ثلاثتن مبتدا ده، لهم اجران دا خبر ده، او مبتدا خو معرفه پکاري یا نکره مخصصه، او ثلاثتن خو نه معرفه ده او نه نکره مخصصه ده. نو دا څنګه مبتدا واقع شي؟ تاسو پې پوښتئ که نه شئ پې پوښتئ؟ تاسو به یو څلور جواب وکئ. اول جواب چې کله نکره مفیده د فایدې وي نو بیا نکره هم مبتدا واقع کیږي. شریف جامی کې تاسو ویلي دي که لکه کوکب انقض الساعه او شجره سجدت، دا مفیده د فایدې ده. شجره سجدت جدیده فایده ده پکې ناشنا، نکره مبتدا واقع کیږي. دا محققینو مسلک دا دی. دیم جواب به دا وکئ چې نکره موصوفه ده نو تخصیص پکې بصفت راغی. تاسو پې پوه شئ. رجال ثلاثة لهم اجران. رجال موصوف شو، ثلاثتون صفت شو، موصوف سره صفت ته مبتدا لهم اجران خبر شو. دریم جواب دا وکړه چې مضاف الیه مقدر دی. ثلاثة اشخاص لهم اجران، نو تخصیص پکې په اضافت سره راغی. هدایت النحو کې خو تاسو تخصیص چې کومې وجې ویلې پای کې اضافت تخصیص نشته که، خو ترکیب اضافي د حقیقت ترکیب توصیفي. پې پوه شئ. قطیفة جردین اصل کې څنګه و؟ جرد و قطیفتین په اصل کې څنګه و؟ او اخلاق سیابن، سیابن اخلاقونو کرا. اوس پې پوه شئ. دلته هم دقه شان چل. دا درې جواب شو. یو څلورم جواب دا کتابونو کې نشته، خو زما ذهن ته راغلی دی، تاسو ورته سوچ وکئ. که ښه ووې منئ، که نه و ښه نو ویې غورځوئ. زما په خیال باندې ثلاثتن موصوف دی،
او لهم خبر مقدم دی، اجران مبتدا مؤخر. خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه دا جمله اسمیه صفت واقع شوی. موصوف سره صفت نه دا مبتدا، دا مبتدا او خبر نه دی، دا مبتدا ده. او رجل من اهل الكتاب آمن بنبی سره د معطوفاتو نه دا خبر ده. ما چرته تحت لفظي ترجمه وکړم د دغه قسم ترکیب مطابق مې ورته وکړه. څنګه مې ورته وکړه؟ ثلاثه لهم اجران، هغه درې سړي چې دوه اجر دي ورته، رجل من اهل الكتاب. اوس په پوه شئ که نه شئ پوه؟ ستاسو په خیال دا توجیه ښه ده که مخکنی ښې رښتیا وایي؟ زما زړه ته خو دا ډېره کوزېږي نو ما ته خو ښه ښکاري. تاسو پکې بیا هم سوچ وکړئ که خوښ هم نه شوه ویې غورځوئ. خو داسې محقق به تاسې کې نه چې زما توجیه وغورځوي په دلیل سره. تاسې په دې پوه شئ. ډېر لرې به نه ځم انشاءالله د ناګمان نه واخله تر 400 اډې پورې نشته. لرې به نه ځم انشاءالله. صحیح ده چې زه یو توجیه وکړم او هغه په دلیل سره ثابته کړي چې دا غلطه ده. او په کور کې د کوټې په قونج کې چې ډډه یې لګولي او کاوې پیالې څکي نو هلته رد کولی شي. صحیح شوه؟ زمونږ ټول توجیحات هلته په خاورو کې ککړولی شي. خو انشاءالله موږ له دلیل سره به ثابته نه کړي چې دا توجیحات غلط دي. دا ته یقین سره ویم انشاءالله. په خدای مې د قسم چې زړه کې مې تکبر نشته، په الله مې د قسم چې تکبر نه دا نه ویم، حقیقت حال ویم. صحیح ده. که حقیقت تکبري نو بیا زه فرق د تکبر او د حقیقت نه پیژنم. صحیح ده انشاءالله. عباد الرحمن داسې ده که نه؟ دویم والعبد المملوک. سوال دی عبد خو مملوکی نو فما فائدة القید، د مملوک د قید فایده څه ده؟ جواب د عبد اطلاق کله په معنا عام هم کیږي چې د خدای بنده دی. انی عبد الله و عباد الرحمن الذین یمشون. تاسو په پوه شئ. موالی جمع د مولا ده. دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې دینه خدا معلومه شوه چې هغه عبد چې مملوکي د خدای حق هم په ځای کې او د موالیو حق هم په ځای کې، او جمع عقل د جمع خو ثلاثه دي. یعنی هغه عبد ته دوه اجر دي چې درې مولاګانې او د هغوی حقوق ادا کړي. او که یو مولا یو د هغه حق ادا کړي نو د هغه ذکر خو پکې ونه شه کنه. تاسو به جواب وکئ عبد نه مراد جنس، او جنس د کثیر په ضمن کې اخیستل شوی دی، نو موالی جمع ده او جمع هم کثیره ده. نو جمع په مقابله د جمع کې راغله. عبد نه مراد جمع شوه کنه، ځکه جنس چې په ضمن د کثیر کې واخیست خو جمع شوه کنه، او موالیم جمع شوه، او جمع په مقابله د جمع کې څه فایده کوي؟ نو معنی به دا شي ولې عبد المملوک، هر هغه غلام چې مملوکي چې کله د خدای حق او د خپل مولا حق په ځای کي. اوس پې پوه شئ؟ لکه لبسو ثيابهم او فاغسلوا وجوهکم کې چې راغلي دي. څلورم اعتراض به وارد شي. دریم سړي خو څلور کارونه وکړل او اجرونه یې دوه شول، او د مخکو دوه کارونه وکړل او دوه اجرونه یې واخیستل. پې پوه نه شوئ؟ مخکې دوه سړو دوه کاره وکړه، یو دا چې په خپل پیغمبر ایمان راوړی او دویم زمونږ په پیغمبر. دوه کاره شو نو دوه اجره. د دویم سړي عبد مملوک، یو د خدای حق په ځای کې، بل د مولاګانو حق، نو څو کاره شو؟ نو دوه اجره دوه شو. د دوه سړو خو د دریم خو څلور کاره وکړه. رجل كانت عنده امة يتوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. یوې ادب ورزده که، بلې علم ورزده که. دوه شو. اعتقها بیا یې ازاده کړه، درې شو. فتزوجها بیا یې ورسره نکاح وکړه، څلور شو. او اجرونه ورته څو شو؟ دوه شو. پې پوه نه شئ؟ جواب دا دی چې در حقیقت دریم سړي دوه کارونه کړي دي. یو دی وینځي ته تعلیم ورکړی دی، تعلیم، او دویم دا دی چې تزویج نکاح یې ورسره کړی ده. او که تاسو وایئ چې ادب او اعتاق هم ذکر دي، نو ادب مقدمه د چا ده؟ د تعلیم ده. ادب مقدمه د چا ده؟ تعلیم ده.
او اعتاق مقدمه د تزویج ده ځکه د وینځې خو نکاح نه وي که نه چې وینځئ من حیث انه وینځه د وینځې خو من حیث انها وینځه نو هغې خو تزویج نه وي تزویج به کله کې اعتاق وکړي نو اعتاق مقدمه د چا شوه تزویج شوه او مقدمه د شی خو داخله په شی کې نو گویا کې دوه کاره شو کم کم دوه تعلیم او تزویج او اجرونه هم دوه شو پوه شئ پې که نه شئ پوه د دې قرینه څه ده د دې قرینه دا ده چې ثم یو ځل ذکر شوی ده ګورئ یو ځل ذکر شوی ده ورجل كانت أمة يتوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ندا یو شی شو د ثم نه مخکې ثم یتقها فتزوجها د ثم نه وروسته یو کار پې پوښتئ که نه یو پنځم اعتراض به وارد شي حدیث په سر کې د درې واڼو سره وعده شوې وه چې لهم اجران ثلاثة لهم اجران پې پوه نه شلې دریو د پاره دوه اجر دي نو د دې رستي سره بیا دوه ویلې په لهو اجران خیال هم دی که نه دی اول خو د درې واڼو د پاره ویل چې ثلاثة لهم اجران خبره خلاصه شوه نو بیا آخره کې د دریم سره ولې وایي په لهو اجران په لهو اجران ولې وایي پې پوه نه شئ په سوال تاسو به جواب وکئ د مخکې کسانو د دې دو اعمال د قبیلې د فرایضو نه ځکه ایمان په نبی علیه السلام دا د فرایضو نه دی او عبد مملوک چې د خدای او د مولا حق په ځای کوي دا د فرایضو نه دی نو هغې کې کوتاهي نه راځي آی سره په یو ځل وعده اکتفا وشوه ځکه فرضي کړي دي که نه او د دریم سړي عمل چونکې د مستحباتو نه د قبیلې نه دی ځکه وینځې ته تعلیم ورکول نکاح دا خو فرض نه دي مستحب دي که نه نو د سستۍ او د فطور امکان پکې و د هغې سستۍ او د فطور د امکان د دفې لپاره دوه ځل ورسره وعده وکړه یو ځل په اجمال کې وکړه ثلاثة لهم اجران او بیا یې په اخره کې بیا وکړه فلهو اجران پې پوه نه شئ یو جواب دویم جواب دا دی چې ثالث کې دفع د توهم د پاره په لهو اجران ذکر شو ځکه چې ظاهره کې خو هغه څلور کارونه کړي دي نو چا به ویل چې هغه د پاره به څلور اجرونه وي لکه مخکې اعتراض کې چې تېر شو نو فلهو اجران یې ذکر کړه دا توهم یې دفع کړه چې نه هغه څلور نه دي کړي دوه کار یې کړي دي او دوه ورته اجره دي پې پوه نه شئ دریم جواب فلهو کی ضمیر کل واحد من الثلاثه راجع ده او تقریر د توکید د پاره ده خو ثلاثه لهم اجران درې کسان دي چې هغې د پاره دوه اجر دي بیا آخره کې سوی فلهو اجران د هر یو د پاره دوه اجر دي پې پوه نه شئ دلته به اعتراض وارد شي د دې نه خو معلومه شوه چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د ابوبکر صدیق نه اوچت شي ولې ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل صرف په نبي علیه السلام ایمان راوړی په تېرو پیغمبرانو خو یې نه و راوړی عبدالله ابن سلام په خپل نبي م ایمان راوړی و او بیا په نبي علیه السلام ځکه د هغه دوه اجره شو د ابوبکر یو اجر تاسو به جواب وکئ چې عبدالله ابن سلام ته جزي فضیلت حاصل شو چې جزي فضیلت څه نو د جزئی فضیلت والا سړی د کلی فضیلت والا سړی باندې نشي مخکې کېدی ابوبکر صدیق رضی الله عنه کلی فضیلت وکړه پې پوه نه شئ نو او کلی فضیلت د جزئی فضایلو ټولو ته مستلزمي ټولو ته صحیح مستلزمي اوس پې پوه شئ بس دی که دا بل حدیث وویمه بس دی یو وخته پورې به داسې